السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوي اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه چې هغوی په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د دې لپاره د ډېر زیات محنت او وسایلو ضرورت وي. په ننني پروګرام کې موږ سره دغه شان یو سټوډنټ موجود دی، د هغوی طرف ته به ځو، هغوی سره خبرې اترې کوو. خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوځو. جي موږ تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له ټایم راکړو. مننه جي، ډېره مننه. که تاسو زموږ د مینوال څخه خپل تعارف وکړئ چې څه مو نامه ده او د کومې سیمې سره متعلق. زما نوم علم خان دی، د باجوړ ماندل سره مې تعلق دی. او تاسو سټوډنټ وی نو آی ایم ناٹ مور سټوډنټ. نو زه خو لکه خیر زه اوس شوی یم دلته. علم خان صاحب، موږ دا اورو چې تر څو پورې دغه د ایجوکیشن هغه سلسله چې کوم ده دا نه ختمېږي، نو زما خیال چې تاسو اوس هم چونکې اوس موږ ستاسو کې دغه وکته، پرایمري تعلیم مو د کوم ځای نه حاصل کړی؟ زما جي پرایمري تعلیم چونکه زه زمونږ په کلي کې تر اوسه هم د پرایمري سکول نشته دی، نو موږ به د هغه ماندلو نه زه به د کالنۍ سکول ته راتلم. دلته تقریبا پیدل لار 15 کیلومتره یا سیوا جوړ، نو دې کې مې کړی دی. بیا خو څلورم ته چې شو نو په ډاکره کې یو سکول جوړ شو پرایمري، هغه ته رالو. خو دا دواړه تحصیلي ښار کې راځي. زمونږ چې کوم پرایمري سکول و ماندلو کې هلته نه و. بیا چې کله های سکول شو نو های سکول ما د ټوپ ماندل نه چې ګورمنټ های سکول ټوپ ماندل د هغه نه وکړو. نو تر هغه وخته پورې د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما د ټوپ ماندل نه باجوړ ګورمنټ سکول مې ټاپ کړ او ډېر دغه کې مو نو هلته بیا اکثر به خلکو تپوس کوو دلته چې په ماندلو کې هم های سکول شته، لکه ایون دا چاته پته نه وه که نه. نو د هغه نه بیا زه ډېر زیات انکریج شوم، ټیچرز چې د هغه ډېر زیات انکریج کړم. بیا اف ایس سی مې زما په د پېښور د اسلامیه کالج کې اډمیشن وشو، ایډورډز کالج کې هم شوی و، خو هغه دواړه ما لا نه لرم، زما د خپل کالج خوښ و. صحیح. نو ما اف ایس سی هم دلته جاین کړه. اف ایس سی چې وشوله بیا مې د میډیکل هغه وخت کې زموږ د میډیکل سره ډېر شته وخو ما چې انټرنس ټیسټ ورکړه، نو د الله شکر دی په 3 میډیکل سنټر کې ایم بي بي ایس ته زه ووتلم. بیا ایم بي بي ایس زما خوښ نو ما جاین نه کړو. نو د هغه سره زما دا خیال و چې زموږ د اډمنسټریشن سایډ ته زما ډېر سوچ و. ما ویل چې زه پولیټیکل ایجنټ جوړېږم، خو زموږ دا یوه زه به لکه خوش قسمتي نه وه چې زموږ څه ګایډنس یا داسې څوک نه و. بس دا ټولې فیصلې چې کومې دي دا ما پخپله کړي دي. لکه زموږ مخکې څه ایجوکیټډ کس نه و یا څوک نه و چې هغوی موږ ته څه لار ښوولې وي. بیا چې ما بی اے کې ما پولیټیکل ساینس واخیسته، نو پولیټیکل ساینس ما د خپل شوق نه واخیستی. زما دا خیال و ګنې دا پولیټیکل ایجنټ د پولیټیکل ساینس نه جوړېږي، که نه قابل ډېر وم کتابي، خو دغه نه وم لکه دا نور چې کوم دا ایکسټرا کریکولر چې کوم شیزونه دي دې نه وم خبر. نو چې ما بی اے د دې ځای نه وکړه، هغه هم په ښو نمبرو کې پاس شو. زه بی اے نه پس ډایرکټ لاړم اسلام آباد ته، انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ کې مې د ماسټر لپاره اډمیشن وکړو، پولیټیکل ساینس او انټرنیشنل ریلیشنز کې. نو ما ته هلته پته ولګېده چې دا پی اے پولیټیکل ایجنټ یا دا نور دغه چې دا سی ایس ایس پی ایم ایس د دې نه راځي. صحیح. پولیټیکل ساینس سره تعلق نشته، د پولیټیکل ساینس هېڅ تعلق نشته دی. نو هغه چې کله ما بیا د هغه دپاره تیاری خو مې نه وکړی، خو بس سوچ مې ورته شروع کړو، فکر مې ورته شروع کړو. نو بیا ما سی ایس ایس پی ایم ایس کې ما تېر شوم، خو دغه کار د هغه هم کلیر شو که نه. خو بیا پکې زه دوباره دغه کې سلیکشن مې ونه شو، زه پکې انټرسټډ نه وم چې بیا مې ورکړی، دوباره ما ایګزام ورنه کړم. زما بیا د اکیډمیا ته ډېر زیات شوق رالی چې یاره زه یو ښه ریسرچر جوړ شم. زما د لیکلو سره، د کتابونو لیکلو سره او د اکیډمیا سره، د ټیچینګ سره، دې سره ډېر زیات شوق رالی. نو ایم فل مې چلته شروع کړم. زما دلته په زموږ خپل کالج کې جاب هم وشو، لیکچرر. نو 4 کاله زه دلته لیکچرر پاتې شوم. بیا زما پی ایچ ډي ته خپل شوق و، نو ما پی ایچ ډي په پیس اینډ کنفلکټ سټډیز کې پی ایچ ډي جاین کړله. نو هغه مې په دې وجه باندې جاین کړله چې هغه زمونږ د دې علاقې ما د خپل علاقه ښه سټډي کول غوښتل. نو په دې حوالې سره ما پیس اینډ کنفلکټ کې بیا پی ایچ ډي وکړله. نو په هغه کې بیا زه سپلټ پروګرام کې ایچ ای سی ګورمنټ آف پاکستان چې امریکې ته ولېږلم، یو ایس ته.
نو د یو اس چې کومه ښه یونیورسټي د یونیورسټي اف ماساچوسټس په هغه کې ما وخت تېر کړو. ډېر ښه لرننګ مې هلته وشو، ډېر ښه ایکسپیرینس و. نو اوس مې د هغه نه وروسته مې ښه پبلیکیشن 3 څلور پبلیکیشن مې شوي دي، ریسرچ پبلیکیشن مې کړي دي. بلکې اوس پکې ما ته ډېر ښه دغه دا دی په د زمونږ په سرکل کې په اسلام آباد کې چې کوم اکیډیمیا ده، زه به دا نه یم چې زه ډېر قابل یم، خو زه دا ویلی شم چې یاره ما ته د یو زه چونکه د دې علاقې یم نو ما ته د مسلې صحیح پته لګي. نو ځکه یو شی بیکاره لینګویج کې پیش کړم، یو بل سکالري هغه په ښه لینګویج کې پیش کړي، خو زما هغه اوریجنلي، نو ځکه زما خبره هلته ښه ځای نیسي. نو ما په دې کې د باجوړ کې چې کوم اف ام ریډیوز دي په دې باندې ما ریسرچ کړی دی او پبلش شوی هم دی ډېر ښه ټکو کې. بیا د باجوړ او په فاټا کې چې کوم دا ان جی اوز یا سیول سایټ ارګنایزیشن دا کار کوي، په دې مې کار کړی دی، هغه هم پبلش شوی دی. بیا مې د پښتنو چې کوم سوشل سیسټم دی پښتونولي په دې مې ډېره سټډي ده، او په خپله مې چې ده نو پی ایچ ډي مې چې ده نو دا ریهیبلیټیشن باندې ده، پوسټ کنفلیکټ ریهیبلیټیشن، چې د جنګ نه وروسته به موږ حالات او دا واقعیت به څنګه سیټ کوو، واپس به لکه نارملایزیشن به څنګه راځي. نو په دې باندې زما سپیشلایزیشن. تاسو جی ماشاءالله ډېر ښه دغه وکړو، تاسو ډېره سټډي کړې ده د دې حوالې سره. پرایمري یو خبره ما ستاسو نه واورېده چې یاره ما به پرایمري دغه چې کوم ایجوکیشن هغه د داسې ځای نه حاصل کړی دی چې په کلي کې پرایمري سکول نو 4-5 کیلومتره، نو یقینا چې د پرایمري ماشوم ډېر زیات وړوکی، بیا تاسو دومره مزل کول او بیا په ډیلی بیسس باندې هلته تلل ایجوکیشن حاصلول، څومره مشکلات به تاسو ته؟ یاره جی زمونږ سره په هغه ټوم کې څومره حالات داسې نه وو لکه ښه ګزاره کوله. زه پرایمري کې تقریبا 1990 یا 91 کې زه په دویم کې به وم یا به دغه شان څه وم که نه، نو مونږ به د سیول کالنۍ ته به دننه راتلو. نو زمونږ څه په دې سیول کالنۍ شاته یو دیوار دی، په دیوار کې لاندې د اوبو سوری دی، هلته خواته چیک پوسټ هم دی، لوی به پکې وه، خو هغوی به هم څه نه ویله، مونږ به په هغه سوري وتلو، نږدې لار وه. خو کله کله به چې هغه صوبیدار صاحب هلته ښکار شو، خفه به شو، نو بیا به مونږ په دې مین ګیټ راتاوېدو، دا به مونږ ته ډېر تکلیف و. نو واقعي ده چې ډېر دغه و، ډېر تکلیف و ورته. بلکې زمونږ ټیچرانو به راڅخه ښېګړه دا کوله چې کوم به ډېر ماشومان وو انکلوډینګ زه پکې ماشوم وم، نو مونږ ته به ویل چې ځکه تاسو هفته کې 1-2 ورځې نه راځئ خیر دی که نه، نور خو تاسو ته پته سره په غیر حاضرۍ خو به سزا ورکوله. بلکل. خو مونږ ته پکې دا دغه و چې یاره که تاسو، نو بیا به مو خپله مرضي وکړله چې دا کله مکتوبیت نه یا به څه پاتې به شو، او په بستو کې به مو سړه ډوډۍ هم راوړله، ځکه چې خو به ډېر لیټ به رسېدلو کور ته، یا دومره فاصله دا دغه به مو. بلکې زمونږ په دې خوړ باندې زمونږ د ماندلو سیټ ته چې خوړ دی، لکه زه به دا اوس دا ګیلې وکړم، بلکل زمونږ په دې علاقه باندې تر اوسه پورې پرایمري سکول نشته. اوس د نن ساعته پورې زما بچي چې دي، زمونږ بچي هغه اوس هم دلته راځي، یا دلته پرایویټ سکولونه دي هغوی ته راځي، او یا خوا کې اوس د ډاک ته لا دې خوا تحصیل ښار چې کوم دی په دې کې سکول جوړ شوی دی، سکولونه نو هغه ته راځي. او د جینکو په ډاک کلا کې یو سکول جوړ دی میډل، خو د هغه میډل نه چې کله واوړي ماشومه، لکه زما په کور کې زما په خپله تقریبا 6 ورېرې دي، د هغوی نه سبق اوس پاتې شوی دی، ځکه چې زموږ نه د های سکول چې دی دا زموږ نه ډېر زیات جدا دی. او په باجوړ کې زیات خلک دا وایي چې یاره دلته څوک په جینکو باندې سبق نه وایي، دا خبره مکمل غلطه ده. 99% خلک په خپل هغه هلک دی او کوچنی د سبق پرې وایي، خو مثلا څنګه وایي دا 10 کیلومتره څنګه ماشومه پیدل مزل وکړي او راشي سکول ته، او هر سړی خو دلته مالداره نه دی چې ډرایور ول ونیسي او ګاډی وله واخلي او هغه پیک اینډ ډراپ ورکوي، که دا خو ډېره ګران ده. ایون چې یو مالداره سړي ته هم ګرانه ده روزانه بیس باندې پیک اینډ ډراپ باندې، که نه، نو دا ډسټنس ډېر سیوا دی. او دا به زه ووایم چې که زمونږ حکومت دی او که ډیولپمنټ سیکټر دی، ان جی اوز دي، دا یو بانه کتلې ده چې یاره څوک سبق نه وایي. لکه زما په کور کې زما د 6 ورېرو نه سبقونه پاتې شوي دي په میډل کې، ځکه چې زموږ دومره وس نه کېږي چې هغوی ته سپیشل ګاډی ونیسو، سهار راځي او ماښام وړي، که نه، دا ډېره ګرانه شي. نو دغه نو موږ ته په خپله پکې چې دا ډېر زیات تکلیف و، او هغه اوسه پورې دی، دغه تکلیف اوس زموږ ماشومانو ته هم دی. خو اوس دا اوس لږ ګزاره دا کوي
چې نن سبا ګاډي ډېر شوي دي، نو ټرانسپورټیشن لږ اسانه خبره اسانه کړې ده. نوره مسله هغه شان بل چې تاسو چې څنګه ذکر وکړو یقینا حکومت ډېرې زیاتې غټې دعوې کوي په مختلف نومونو باندې، هر بچه سکول مې او داسې نور مختلف دغه باندې پروګرامونه کوي. چېرې دا موږ چې کوم دی د ایجوکیشن کومه ریشو د هغه کوو، خو هغه تاسو په خپله وینا کې ویله چې یاره څنګه زموږ په ټایم کې و نو هغه شانه سیسټم اوس هم دی. ولې دې د ترجیحي بنیادونو باندې نه کتلی کېږي؟ دا د حکومت کمزوري ده که نه زموږ د عوامو کمزوري ده؟ دوی نه غواړي؟ په دې څه نظر لري؟ جی همیشه دپاره یو سټیټ کې یا یو په علاقه کې دوه قسمه ډیولپمنټ باندې فوکس کېږي. یو وي اپروچز، فوکس نه اپروچز دوه قسمه، یو ته وایي رورل ډیولپمنټ او یو اربن ډیولپمنټ. نو زموږ چې پالیسی میکرز راشي بعضې په رورل ډیولپمنټ باندې فوکس کوي، بعضې په اربن ډیولپمنټ باندې کوي. زموږ پاکستان چې کوم اوورال خلک د آبادي ده نو دا زیاته رورل پرته ده، رورل کې ډېره ده. نو دلته په رورل باندې فوکس ډېر کم دی، دا اپروچ ډېر کم دی. زمونږ څه کوي لکه تاسو زمونږ په دې علاقو کې د کورونو کې د حجره یا په کور کې بیټک دا موږ ډېر سجاوو، کور کې به هر څه وران وي خو بیټک سجاوو که نه. نو د دې اربن ډیولپمنټ مثال دغه دی، دوی خلکو ته صرف د اربن د ښارونه ورته ښایسته کوي او نور کورونه چې او څنګه وي که نه. نو زمونږ چې دلته په لوکل سطح باندې زه دا ویم نو هغوی به راشي مثلا 400 راوړي نو په دې ځای کې به زر زر دا ځایونه به رنګ رارنګ کړي په ښار کې، بلکل په ښار کې به رنګ کړي، یا په ښار کې سکول جوړ کړي یا په ښار کې بل څه وکړي. نور رورل علاقې چې کومې دي که نه یا چې کوم پیریفریز کې دي، کوم چې په د مرکز نه لږ جدا پیریفریز کې که نه، نو هغوی ته بلکل توجه نه ورکولی کېږي ځکه چې هلته انسپیکشن دپاره هم څوک نه ځي او نه څوک تپوس هم کوي. نو بس هغوی دلته یو کې یاره موږ دا کار کړی دی. دویمه پکې دا وه دلته خو چونکه اوس الله رحم وکړو چې دا اف سی آر زموږ نه ختم شو، نو زه مخکې به دا شی و چې د یو خاص اثر رسوخ والا که هغه ملکانو نور څوک که نه د هغوی په ځای کې به ډیولپمنټ کار کېده، خو هغه به سکول و که ټیوبویل به و که بل څه به و که بل څه به و. نو دا نور علاقې چې لکه زه به تاسو ته مثالونه درکړم په دې باجوړ کې چې د یو ملک په ځای په کور باندې لکه 2 سکولونه دي، د جینکو به وي د هلکانو به وي او ټیوبویل هر قسم سهولت به یې ورته. 2 ملکان په یو ځای اوسېږي که نه، 2 ملکان دي په یو ځای اوسېږي، زه دلته نومونه وانخلم او نه خبرې که نه. نو د هغوی کورونه د یو بل سره چنې لګېدلي دي، همدغه شانته د سکولونو هم چنې لګېدلي. یو ملک ته هم سکول ورکړی، یو ملک ته هم سکول ورکړی، بل ملک ته هم سکول. او په دغه کې چې تعداد د ماشومانو وګورو کېدای شي نو نه وي پکې لکه نه وي پکې. زه ریسنټلی یو هفته مخکې دلته یو سکول ته لاړم، هغه هم د دې ښار سره نږدې دی، پرایمري سکول دی، هغه ته ورغلم نو په هغه کې هارډلی چې دي نو ټوټل سکول کې به هارډلی 50 کسان دي او زمونږ د ډاک کلاس سکول کې په یو کلاس کې 150 کسان دي که نه، په یو کلاس کې. نو لکه دا فرق دی په دې وجه باندې. نو زمونږ خو زه خو دا درخواست کوم چې زمونږ کوم پالیسی میکینګ اپروچز چې دي دا د رورل سنټریک شي، دا د په رورل باندې فوکس وکړي ځکه چې په اربن کې خو الریډي لکه دا موږ دا وایو چې اربنایزیشن به څنګه کمیږي، روزانه ورځ ته ورځ ښارونه چې دي دا غټېږي، پېښور ته وګوره یا اسلام آباد کراچۍ دا ورځ ته ورځ غټېږي. نو اربنایزیشن کمیږي په دې وجه چې ته رورل ډیولپمنټ وکړې. زه ولې اسلام آباد پېښور ته ځم ځکه چې دلته مال سهولت نشته، ما ته د باجوړ کې یونیورسټي جوړه شي، زما څه کار دی زه بچه اسلام آباد ته لېږم که نه یا پېښور ته لېږم، ما ته یې دلته باجوړ کې لکه تاسو ته به معلومه چې په ټول باجوړ ښه غټ اسپتال دی خو په دې کې سټي سکین او یا د انجیوګرافي دا شیز نشته که نه. د دې دپاره به مونږ ځو پېښور او یو ځای بل ځای ته پیسې به هم خرچ کوو، حالانکه دلته کو په نور هر سیکټر دی خو باجوړ په ډاکټرانو په سیکټر کې ډېر ریچ دی. باجوړ ډېر زیات ډاکټران پیدا کړي دي، خو تاسو لیډرین ته ورشئ، شیرپاو ته ورشئ نو ښه نه ښه سپېشلیست به باجوړی به راشي. نو هغه سهولت موږ ته شته خو دا نور سهولت نشته دی. بلکې زمونږ سوري دا خبره اوږدېږي خو بښنه غواړم که بل ډایرکشن ته ځي. زمونږ امیلګان صاحبان چې راشي نو هغوی به ډایرکټ لاړ شي اسپتال ته، ډاکټرانو دې ته په ګورېدو شروع وکړي که نه، یاره دا کار دې ټیک نه دی کړی، دا کار دې ټیک نه دی کړی. نو ما ویل تاسو عجیبه کار کوئ، مثلا چې زه یو قسم نه زه یو پاور زما لاس ته راشي نو زه به اول لاړ شم هلته به
یو لیبارټري به په هسپتال کې ډیولپ کړم یا به سټي سکین ولګوم یا به ایکس رې یو څه کار به پکې وکړم. د هغه نه وروسته به ډاکټر ته وایم چې دا کار ما وکړو او دې کې که کوتاهي شوې وه نو بیا مې ته ذمهوار داسې کړي نه دي او راضي وه چې دا هسپتال بالکل یو کمی پکې دومره دی تاسو چې خبره وکړله یقینا هلته اوس هم چې کوم دی زموږ لیډي ډاکټرز نشته دلته چې داسې کیسز راشي د زنانانو ته ملګري ته اکثر چې کوم دی هغوی پکې د ژوند نه لاس هم ورکوي په دې باندې کار پکار دی ډېر زیات. بل تاسو د ایجوکیشن حوالې سره یو پوښتنه کوم دلته هم چې تاسو تعلیم حاصل کړی دی ډېر په مشکل باندې د هغې ذکر هم تاسو وکړو بیا چې کوم دی خاریې ته تللي هلته هم حاصل کړی دی بیا د ملک نه بهر هم تعلیم حاصل کړی دی. په دې درې واړو تعلیمي دغه کې چې کوم دی تاسو به څومره پورې فرق محسوس کړی دی که دا زموږ مینوالو سره تاسو شیر کوي چې یاره څومره پورې فرق دی د دې ځای بیا دغه شان پېښور یا پاکستان نور اسلام آباد به وایو نور مختلف ځایونه بیا دغه شان جی فرق شته دی جی. زه خو ملګرو ته دا بار بار وایم چې د باجوړ نه ملکنډ ښه دی د ملکنډ نه پېښور د پېښور نه اسلام آباد د اسلام آباد نه یورپ کنه دا زه همیشه دپاره په خپل دغه کې وایم ځکه جی چې نن سبا تعلیم چې دی نو دا زیاتر د ټکنالوژي سره تړلی دی او ټکنالوژي او ایکسس یو شي سره زه چې په امریکا کې کومه یونیورسټۍ کې وم یونیورسټي اف مساچوسټس کې نو هغوی ته په هغه کې د ورلډز لارجسټ لایبرري وه د دنیا د ټول نه غټه لایبرري. هغه لایبرري تقریبا 43 که 33 فلور وه لکه 43 یا 44 43 یا 33 چته یو منځله یو لایبرري وه که نه. نو دې تاسو سوچ وکړئ بیا په هغه یو د امهرټ چې کوم ټاون و زموږ د باجوړ عمره ټاون دی خو په هغه د باجوړ عمره ټاون کې دغه شان غټې لایبرريانې چې وي تقریبا 9 وي صحیح نو په هر لکه اوس مثلا زموږ د شینو کباب والا دی نو د شینو ماما سره په خوا کې سیټ ته 8 ټیبلې پرتې وي هغه به خاص د سټډي دپاره وي په هر کافي شاپ باندې په هر ځای کې لکه دا د هغوی د سټډي سره شوق و. دغه شان که بیا اسلام آباد ته راشو نو اسلام آباد کې په هر یونیورسټۍ کې ښه لایبرري جوړه ده که ښه نه وي نو هغوی تاسو ته لکه دا سهولت درکوي چې تاسو ته آنلاین اکسس درکړي تاسو ته هیلپ وکړي په دې حوالې سره که نه. بیا هلته پکې نور هم د یوې لایبررۍ نه بلې ته په اسانه تللی شي تاسو ته ګاډ اویلیبل دی نور څه مسله نشته دی. نو که پېښور ته راشي نو په پېښور کې بیا د لایبررو په یونیورسټي کې مین شته دی نور بیا لکه خلک داسې زیاتر آی ډونټ نو زه څنګه ایکسپلین کړم خو د خلکو داسې رجحان او دغه چې څومره به لاندې راځو هغومره هغه دغه خرابي دا لکه بالکل تاسو به ذکر هم وانورئ. مثلا په اسلام آباد کې چې کله موږ د ملګرو سره خبرې کوو یاره سبا به کوم ځای کې میلاو شو یاره که هغه سینټرل لایبرري ته لاړ نو ښه به وي یاره که هغه پلانکۍ لایبرري کې هلته به لاړ شو ګپ به مو لګو چای به مو وڅښو که نو دا زموږ چې د میټینګ پوینټ دی نو هغه موږ لایبرري ورکوو. په پېښور کې دا شی نشته دی او آی ډونټ نو چې ولې پېښور کې دا شی نشته. یو خو چې کوم زموږ یونیورسټیز دي پېښور یونیورسټۍ کې نو په د یو ځای شپږ یونیورسټي 15 دي څو یونیورسټۍ په د یو ځای شوي دي که نه. نو زه بیا هم دا خبره کوم هغه اربنایزیشن خبره چې موږ راځو یونیورسټي پېښور کې جوړو که نه او ځای نشته دی نو هغه پته نه لګي چې کوم ډیولپمنټ کار دی نو هغه په هلته کوو. موږ له دا نه دي په کار د یو ما خو په خپله دا ایډیا ده چې یو نوی پېښور دې جوړ شي یو نوی پېښور دې جوړ شي په هغه کې دې دا بعضې د ګورمنټ چې کوم غټ غټ آفیسز دي لکه هغه کې اسمبلی شوه یا ګورنر هاوس شو یا پولیس لاین شو که نه دا دې به هر هغه نوي پېښور ته راشي نو په دې زوړ پېښور به لږ هغې چې کوم دغه دی به هم کم شي لږ به کم شي. او بل زما په خیال زموږ د پولیټیکل پارټو کې د یوې پارټۍ دا په منشور کې هم ده چې یاره هر ډسټرکټ یوه یونیورسټي هر ډسټرکټ یوه یونیورسټي نو بالکل لکه دا پکار ده. زه خو دا وایم چې نن سبا فرض ده چې په هر ډسټرکټ کې یو یونیورسټي جوړه شي. بالکل چې کو په هر یو ډسټرکټ کې سټوډنټ ته یونیورسټي نو هغه به د خپل کور ته تګ راتګ هم کولی شي هغه سهولیت به ورسوي. زموږ د تعلیم د ډېرو ملګرو نه په دې وجه هم پاتې چې مثلا زما بی ایم وکړو
اوس ښه قابل یم ښه دغه یم خو زما د کور وس نه کېږي چې هلته ماله اوس په 15,000 روپۍ په میاشت انتظامات وکړم په 15,000 روپۍ په میاشت کار نه کېږي نو دلته یو غریب پلار چې نو خو په مشکله سره 100,000 روپۍ میاشت ګټي نو یو بچي له څنګه 100,000 روپۍ ورکړي دا د اډمیشن د فیسونو نه علاوه خبره کومه دا هلته د رهایش خو دا په بیکار هاسټل کې پرایویټ هاسټل کې اوسېږي ځکه ګورنمنټ هاسټل ډېر په مشکل او ګرانې میلاویږي که نه نو که پرایویټ هاسټل کې دا اوسېږي نو 8,000 10,000 روپۍ د هاسټل کرایه ده هاسټل کې میاشتې او دا 5,000 روپۍ دا به خامخا خوري چې نه خوري هم دا به خوري که نه نو 15,000 روپۍ ډېره ګرانه ده یو نو چې کله ډسټرکټ لیول باندې جوړ شي نو دوی کې به څو فایدې وشي یو به د اکسس به اسان شي بل به دا کوم ځای کې چې دا منګه یو انټرنیشنل ریلیشن کې یوه تیوري ده هغه ته ډومینوز تیوري وایي ډومینوز تیوري یا هغه دا خبره کوي چې په د کوم ځای په کوم ځای کې رجحان سي وایي نو هغه ګاونډ ته هغه مرض لګي جی ګرانو کتونکو د دمیر وروسته یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو زموږ سره پروګرام کې ناست دی ډاکټر علم خان د هغوی طرف ته به ځو خپل پروګرام به مخ په وړاندې بوځو علم خان صاحب څنګه چې خبرې اترې تاسو وکړئ د یونیورسټۍ طرف ته تاسو اشاره وکړه چې یاره په هر چې کوم زموږ قبایلي علاقه جات دي یعنې نوې ضلعې دي په دې کې چې کوم دی یونیورسټي پکار ده بل طرف ته که موږ وګورو نو د کالجونو تعداد هم کافي نه دی د دې حوالې سره ستاسو څه موقف دی دغه شان پرایمري سکولونه که وګورو دغه شان های سکولونه که وګورو نو په هغې کې سټرنث ډېر زیات دی او کوم ټیچران چې دي نو د هغو ډېر زیات کمی دی د دې حوالې ستاسو څه نظر زه بالکل زمونږ کو مختلف د سکولونه په باجوړ کې کلته د تقسیم په لحاظ ته وګوري نو کېدای شي یو کس دا ووایي چې یاره باجوړ کې پوره سکولونه وي مثلا دلته ما نه ایګزیکټ فیګر یې دی خو 470 دی چې 600 خواوشا سکولز دی په باجوړ کې چې دا مور دین انف دی خو څنګه چې تاسو ته ما وویله چې جوړ شوي څنګه دي چې تقسیم یې ټیک نه دی شوی نو اوس خو دا نشو کولی چې هغه وران کړي که نه خو البته هغه په یو بل شکل ته وړلی شي مثلا کوم ځای کې 2 د هلکانو سکولونه دي د یو ملک سره د بل ملک سره یو د جنکو کې یو د هلکانو کې یا د دواړه یو کې میډل لیکي که نه د هغه په ځای واقع ده چې پراپر سروې پکار ده چې هر تحصیل کې دلته د تحصیل نه مراد لکه اکثر خلک وایي په تحصیل کې وایي بس یو سکول شته که کافي دی خو دلته تحصیل ډیفاین کول غواړي زمونږ یا په ټول قبایلي سیمه چې کومه ده په دې کې تحصیل ډېر غټ دی کو دوی د آبادۍ په لحاظ سره ناب کوي که نه خو دلته که تاسو ورسره د هغې د رقبې په لحاظ سره وګورئ نو تحصیل لکه برنګ یو تحصیل دی نو برنګ تاسو ووایئ په یو تحصیل کې هغه کور کېدی شي یا په یو سکول هغه کور کېدی شي نو یا زه ماندل چې دی دا د سلارزو تحصیل یو ګوټ دی جی سلارزو کوم ځای کې ده سلارزو کوم ځای کې ده ماندل کوم ځای کې دی بیا ماندل ځان له کو پکې ګرځئ نو څو ورځې وخت نه دی بل هغه عمر ډیولپ هم نه دي چې هغې ته روډونه دي یا هغو ته د بالکل نشته دی زیرو برابر دي نو اوس دا ډسټریبیوشن چې دی زه به دا ووایم یو لکه موږ ته پته ده زموږ حکومت واقع ده چې ظاهره خبره دومره وس خو نه لري چې اوس سبا شروع وکړي او په هر ځای کې هغه سکول جوړ کړي دا خو زموږ چې کوم د اقوام متحده ده یا نور د بین الاقوامي چې کوم ادارې دي دوی ته هم درخواست دی چې تاسو لکه فوکس وکړئ دې طرف ته خاص کر په هیلث او ایجوکیشن باندې هیلث او ایجوکیشن باندې په دې کې به د تحصیل وایز باندې په یو ځای کې ستاسو په یو سکول فار ایگزامپل 1 کروڑ روپۍ خرچه راځي نو هغه خرچه چې د 70 لاک ته راکوزه کوي لږې کمزور وړوکی جوړ کوي مثلا 15 کمرې جوړېږي 4 جوړه کوي د هغه په ځای بل ځای کې جوړ کوي په هغه تحصیل کې نو لږ به دغه ګزاره به وشي که وی غواړي جوړېدی هم شي خو ولې دا اوس زموږ د طرف زما په خیال د حکومت هغه شان ترجیحات نشته ډېره بخښنه به زه غواړم ځکه چې که موږ چې کوم زموږ د ډېر وخت نه ګورو په ټیچرانو په دغه باندې چې کوم دی بین دی ویکنسۍ نه هغه چې کوم دی دغه شوي دي بیا که د هغې نه وروسته اوس موږ ګورو په موجوده ګورنمنټ کې هغه ایډورټایز هم شوې د هغې دپاره چې کوم سټوډنټس دي هغوی پیسې هم جمع کړې
دغه مو شو خو هغه اوس چې کوم دی بیا غیب شوي دي او موږ دا مورو چې یاره څوک وایي دا خرڅ شوي دي او څوک وایي په دومره پیسو باندې نو دا زموږ بدقسمتي ده د دې حوالې څه په تاسو څه وایي ځکه چې کوم زموږ سټوډنټ فارغېږي نو هغوی اوریج کېږي لګیا دي او د دې ته چې کوم دی جاب نه میلاویږي نو څنګه به بیا دا ډیولپ شي واقعي د فیر ډسټریبیوشن خو د جابز هم نشته جابز هله راځي چې کله دلته ورته ادارې جوړ شي انسټیټیوشن جوړ شي خو انسټیټیوشن الریډي شته دی مثلا که زه تاسو ته پرایمري سکول خبره هم وکړله ده چې په یو کلاس کې یو نیم سل کسان او په یو پرایمري سکول باندې 3 ټیچران او 3 ټیچران تقریبا 1500 ماشومان کنټرول کول امپاسبل خبره ده بالکل نه کېږي خو بیا هم زموږ د باجوړ چې کوم استادان دي واقع ده چې داد مستحق دي چې هغوی دې باوجود هم لکه څه نه څه ترې جوړ کړي د ماشوم نه راوځي که نه لکه موږ هم دغه پرایمرو کې سبق ویلی دی اوس پکې دلته لاړو جاب ځایونه ښه ډېر دي سکولونو کې کمی دی زه به تاسو ته د خپل زه د کالج کې پاتې شوی یم زموږ سره زموږ او د تیمرګرې کالج دا یو ځای جوړ شوي دي زموږ په دې کالج کې اوس چې پرمننټ سټاف ټیچینګ سټاف دی هغه 32 دی 32 کسان دي ټیچران د تیمرګرې په کالج کې 1 دي نو جوړ شوي یو ځای دي تعداد پکې زموږ سره سټوډنټ نه د هغو نه سیوا دی ځکه چې دې باندې راشته ټیک ده نو کالجونو مسله ده 2 کالجونه زموږ الریډي منظور شوي دي په باننګ کې او په پشت کې خو پته نه لګي لکه کم طرفه د اوسه پورې موږ معلومات ونه شو چې څوک په دې کې رکاوټ دی څوک سیاسي کسان باندې کی که نه سیاسي کس راشي هغه وایي چې بھائی زما په هېڅ هم نشته دی که نه زه څه وکړم خو پته نه لګي لکه حالا که څه زمونږ په خپله هم کمزوري ده ځکه چې هغه رایټ ټو انفارمیشن اوس خو موږ د KP حصه یو د پښتونخوا حصه یو نو په کار دا ده چې موږ رایټ ټو انفارمیشن ایکټ په ذریعه باندې دا انفارمیشن د ګورمنټ نه حاصل کړو چې یاره دا موږ ته سکول ولې څه وجه ده نو هغه به راته ووایي چې یاره یا پلانکې سیاسي کس دی دا پکې مجرم دی یا به راته ووایي چې ایډمنسټریشن دی په دا پکې مجرم دی څوک به راته بهانه کړي نو بیا خو زموږ په کار دا دی د هغه خلاف موږ ټول دا کورټ ته ورشو سوال ورته وکړو چې سوال ته کوو دا خبره ستا نه ورانه ورته ټیک شوی ځکه دا خپل باجوړ سره دغه دی ښېګړه کول دي یو رحم پرې وکړي سکولو کالجونه خو به انشاءالله چې دا 2 سره دا هم جوړ شي نو زه څه نه څه به د باجوړ کالج لیول سره به څه نه څه ښه شي څه نه څه به خو سوري دلته د جنکو د کالجونو ډېره مسله ده یو کالج دی په دې ښار کې او هغه هم ډیګري کالج دی که نه د دې نه علاوه چې دی نو په ټول باجوړ کې د جنکو هېڅ کالج نشته زما په خیال یو هایر سیکنډري سکول په ارنګ کې جوړ دی خو د هغه نه علاوه چې دی نو بل داسې ماته نه ښکاري نو په دې خصوصي توجه پکار ده نور خو دا منیجمنټ ساینسز والا کالج هم شته ټیکنیکل کالج هم شته نو زه څه نه څه ګزاره کېږي او چې کوم دا سټوډنټان لکه زه به دا ووایم چې لږ د لوکل چې کوم زموږ پولیټیکل لیډرس دي سیاسي مشران دي نو دوی ته لږ سوچ کول پکاري زما بچی دی ورور مې دی یا څه مې دی یا د علاقې څوک چې دی هغه ماسټر وکړي یا یو ټیکنیکل ایجوکیشن وکړي نو ګورمنټ موږ اوس په دې ټیم کې یو چې هغه موږ له جاب نه راکوي چې एकदम راکړي زه باجوړ ته خو یو دم 100 نوکرۍ نشي ورکولی نو بیا هم زموږ دپاره 100 کسان بیا هم کم دي زموږ خو ډېر یوت فارغ شوی دی او فارغېږي ورځ ته ورځ د یونیورسټو نه نو دوی له په لوکل سطح څه کول پکار دي الټرنیټیو ډېرې لارې دي که نه ډېرې لارې دي دلته لوکل فیکټرۍ لګېدی شي دلته هغه د ګورمنټ نه مثلا تاسو زه به تاسو ته یو اسان مثال درکړم چې یو وړوکی د اچار والا دا فیکټري ده یا د بل وړه فیکټري والا که نه نو هغه ته د MNA د پسې سبا لاړ شي چې یاره راشه زه تاله اوبه هم درکوم زه تاله سیکیورټي بالکل چې دلته ملکان شته دلته خانان شته زه تاله زه درکوم او تاسو راشئ زما باجوړ کې فیکټري ولګوم د هغه ډېرې فایدې دي د هغه فایده زمیندار ته هم ځي مثلا د اچار د ټماټرو د کیچپ فیکټري ولګېده نو دغه ځي ټماټر به ټول عمر ګران خرڅېږي ګران نه صحیح قیمت به لږ خرڅېږي که نه
قیمت به خرڅېږي، ښه د روزګار مواقع به ملاو شي. زمیندار ته پکې روزګار راغلی. دغه فیکټرۍ کې چې ډېره وړه فیکټري مې نو 15-20 کسان پکې لګي که نه، دا خو یوه وړه یعنې حساب شي. اوس پکې نور هم ډېرې فیکټریانې راتلی شي. زمونږ د ماموندو خلک، زه بار دا خبره زما 4 پیره ده چې کوم یې که نه، زمونږ باجوړ کې دا موچیګرات کې خلک ډېر ایکسپرټ دي. ټیک ده، په ټوله دنیا کې تاسو ته پته ده چې دا فوټبال کوو که فوټبال انټرنیشنل مشهوره لوبه ده، فوټبال کې چې کوم فوټبال دا بال استعمالیږي دا په ګوجرانوالۍ کې جوړېږي که نه. ښه، زما د باجوړ سړی چې دی دا په موچیګرات کې ډېر تکړه دی. نو ولې نه چې دا فوټبال او ګلب زموږ باجوړ کې جوړو، دا لکه دا سوچ پی څوک نه کوي. نو مثلا ما ماسټر وکړو، زه ټول نوکري کومه نه چې ما ته لکه نوکري خو دې لپاره غواړي چې ما څه وکړو، اوس بچي مې دي ماسټر څوک بچي مور او پلار ورته کاتېږي که نه، نو څه به کاري. نو چې تاسو وله یو جاب اپارچونټي ورکړئ په یو فیکټرۍ کې یو بل څه کې، نو ګورمنټ ته بیا ضرورت نه راځي. هر سړی به ټیچینګ جاب نه غواړي، هر سړی به پولیټیکل نه جوړېږي یا به تحصیلدار نه جوړېږي که نه، خو هغه ته به یو د روپو ګټلو یو موقع به ورته میلاو شي. لمحمد صاحب، تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې یاره زموږ څخه ته په ګاونډ کې پرته سیمه ده او د هغوی د کالج او بیا د هغوی چې کوم ټیچرز دي هغې والې څخه خبرې اترې وکړې، ډېر غټ ډفرنس دی. څه وجوهات دي د دې؟ اول خو دا و چې هلته پولیټیکل اکټیویزم و، خلک چې دی سیاسي ازادي وه پکې، شعور خو الحمدلله زموږ په خلکو کې هم ډېر دی سیاسي شعور، خو هلته اکټیویزم و، خلک اکټیو وو، څه پابندي پرې نه وه. نو خپل ایم.این.اې ګان او دیو چې دی نو ښه په ایماندارۍ سره خپل علاقې ته چې دی ترقیاتي کارونه کړي دي. نو هلته کالجونه هم ډېر دي، زموږ دیر کې کووالی یونیورسټۍ هم ډېرې دي، 2-3 یونیورسټۍ دي پکې زما په خیال 3 یا 4 دي، یونیورسټۍ هم ډېرې دي، کالجونه هم ډېر دي، جابز هم بې شماره اخیستي دي، ایون دا چې سویګیس هم پکې راغلی دی که نه. نو دا د هغوی د سیاسي هلو ځلو برکته مونږ چې دلته وو نو قید وو، که څوک به پوه یم نو څه نه شو ویلی. بیا پکې اوس پکې دا جنګي حالت هم تېر شو، نو الله مې دې بیا وساتي په هر شان سره، ځکه چې دې مونږ بیا هم یو 10 کاله شاته کړو، ځکه چې د 2000 نه په دې خوا باندې د باجوړ په کوم پیس باندې روان ډېر په ښه ښایسته په ترقۍ باندې روان. مثلا دا اوس چې موږ کوم بلډینګ کې ناست یو دا لایبرري والا که نه، د اوسه پورې دا چې کوم کلوز و د کلوز ده دغه دا مسله ده. نو ډېرې مسلې دغه شان، دا ازادي نه وه، غربت پکې ځان له یو مسله وه که نه. بله دلته چا خلکو ته هغه تعلیم شوق نه دی ښوولی. مثلا اوس هم که تاسو زمونږ طرفونو ته لاړ شئ او یو کس ته ووایي چې یاره دې بچي له دې په بازار کې دوکان کولاومه او 10 لکه روپۍ راکړه، نو هغه سره که نه وي پټۍ خرڅوي او 10 لکه روپۍ راکوي. خو که تا ورته وویل چې دا بچی له اسلام آباد ته لېږم او 10,000 روپۍ راکړه، هغه نشته، نه یې درکوي. هغه پلار هغوی ته موږ دا شوق نه دی ښوولی، دا شوق او دا جذبه په دې پیرنټس کې راوچتول دي. نو خو د هغه دپاره څنګه به یې راوچتو، نو هغه هم ډېرې مسلې دا دي چې یو خو موږ د میډیا نه هم ډېر جدا یو که نه، ایون دا چې زمونږ د سوشل میډیا نه علاوه هغه هم اوس کولاو شوه که نه، او هغه هم باندې مر سړی نه پوهېږي. ټي وي چې دی نو هغه دلته ټي وي بوسټر نشته، یو هغه هم تللی دی، بیا د هغه د ریهیبلیټیشن دپاره هېڅ ونه شو، د بجلۍ او دغه سهولیات دي، څه دغه مسله ده، بجلي هم نه وي. نو چا ډوله خوند ونه لیده، لکه د یو شي نه خو هله سړی خبرېږي چې د هغه خوند ورته لږ ویني. بله دا خبره ده څنګه چې تاسو مخکې ویل چې زموږ ډېر ملګري ګریجویټ شوي دي او هغوی ته جاب نه میلاوي، هغه مسلکي دي، نو چې په ګاونډ کې بېروزګاره ماسټر والا وي نو وایي پلانکي زوی څه وکړل نو ته ولې سبق وایې که نه. نو دا هم واقع ده چې یوه غټه مسله ده پکې. نو دا مختلف قسم وجوهات دي چې د هغه په وجه باندې مونږ دا کمی شته. خو زه اوس امید لږ دا دی چې په باجوړ کې که تاسو دا اوس حالیه چې کوم د 10 نتیجې دي دا هم کتلي، نو زه خو ډېر خوشحاله کړی یم، ځکه چې باجوړ کې هلکانو ډېر ښایسته ریزلټ راغلی دی. ایون چې په
ټاپ 100 کې په ټاپ 100 کې ډېر زبا جوړ کسان دي. هڅه به خبره بیا هم دغه ته راځي یقینا چې زموږ سټوډنټس خو مارکس واخیستل دغه دي خو اوس به بیا هغه د ایډمیشن مسلې او دغه به وي ځکه چې زموږ هغه بالکل کالج کې چې کوم دغه دی هغه ډېر لیمټ کوټه ده د هغې نه علاوه چې دغه دی نو دغه کالجونو ضرورت به بیا راځي د کوم چې تاسو ذکر وکړو چې د بارنګ شو یا دغه شو په دې باندې مزید کار کول پکار دي. علم خان صاحب ډېر ښه موضوع باندې زموږ خبرې اترې روانې دي خو چونکې زموږ سره وخت ډېر مختصر دی نو په اخره کې که تاسو پیغام ورکول غواړئ مینوال ته خپل پیغام ورکړئ. مننه. پیغام خو زه به دا ووایم چې زمونږ په کلي کې هر نر زنانه وړوکی او لوی دا سیاسي شي چې کله دوی سیاسي شي نو دوی به خپل ښه او بد وپېژني. چې کله خپل ښه او بد وپېژني نو په هغه کې زمونږ د تعلیم او صحت دا یو بنیادي حق دی دا به وپېژني. بیا به د ځانه خپل بچي باندې د هغه د صحت او د هغه د تعلیم ځکه چې یو ماشوم د وړوکوالي نه د هغه د صحت خیال نه ساتلی کېږي نو هغه دماغي طور کمزوری کېږي نو هغه چې په کور کې مثلا مور ده او هغه د وړوکي ماشوم د صحت خیال ساتي صفا اوبه د صفا کپړې د صفا کور او بیا هغه ماشوم چې د سکول ته ځي نو هغه به نور نه مختلف وي هغه به مختلف وي. نو زه خو دا درخواست کوم چې تاسو اوس د په ځان موږ لږه سخته تېره کړو په خپلو بچو سبقونه ووایي نو زموږ ماشومان چې وي دا به غلطه لار به هم نه اختیاروي چې ځوان شي او د خپل وطن د خپل قام سره به یې مینه د خپل علاقې سره به یې مینه نو دوی چې هر ځای کې په دنیا کې یو ترقي ویني نو د ده به خواهش کېږي چې دا زه په خپل کلي کې ووتم دا به د خواهش کېږي. نو ډېره زیاته مننه ډاکټر علم خان صاحب چې تاسو د ډېرو زیاتو مصروفیاتو باوجود موږ ته وخت راکړو او زموږ د پیغام ټي وي مینوالو ته مخاطب شوي ډېره زیاته مننه. جی ګرانو کتونکو تاسو د ډاکټر علم خان صاحب خبرې واورېدې یقینا هغوی ډېر ښه جامع طریقې سره چې کوم دی خپل خیالات چې کوم دی ستاسو سره شیر کړه. امید دی چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د بل پروګرام پورې ما سلیم الله له راکړئ اجازت د الله په امان. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.